اهدنا الصراط المستقيم اے الله مونږ ته غلا سیدا د استعانت د سوال نورستو دویم سوال د څه دی د هدایت د صراط مستقیم ځکه چې استعانت د الله د طرف نه راشي مدد راشي نو بیا ټول لارې شي ټول لارې د دین کولاو شي د الله توجه بنده ته وشي نو هدایت ته حاصل شي د هدایت ثمرات ته حاصل شي دا هدایت د استعانت یو اعلی مرتبه ده هدایت د استعانت سره یو اعلی مرتبه نه فنستعين کې دا مدد عام د الله تعالی دی او په اهدنا کې مدد خاص د الله تعالی دی هغه هدایت یا الله مونږ ته توخه مونږ ته سیده لار د هدایت معنا هدایت څه ته وایي هدایت دوه معنی یو ایصال الى المطلوب او بل معنی څه ده اراءة الطريق دی د معتزله په نسبت باندې هدایت هغه ایصال الى المطلوب ته وایي او زمونږه د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې هدایت څه ته وایي اراءة الطريق الحق ته وایي خودل د سیده لارې اراءة الطريق نتلته کې فاهدنا الصراط المستقيم کې پدې کې کوم هدایت مطلوب دی پدې کې ایصال الى المطلوب هغه معنا د ایصال الى المطلوب قرینه په چې کوم نه څه ده قرینه په تعدیت بالذات ده ورا دې دا امر نای مفعول به شو او مفعول اول شو او الصراط المستقيم څه شو مفعول ثاني شو بالذات هدایت چې کوم دی نو د دوه مفعولین تصدی متعدی شوی د دې وجنه دلته بالذات هدایت مطلوب دی بالذات څه هغه ایصال ال المطلوب اے الله مونږ خپل مطلوب ته ورسه هغه څه شی دی صراط مستقیم خپل مطلوب ته مونږ دلته کې کوم هدایت مراد شو هدایت د معتزله هدایت د چا او دلیل په زمون سره سره دلیل په دا ایصال بالذات دا تعدیت بالذات تعدیت سره بالذات اګه په اله سره متعدی شي کچره هدایت په اله سره یا چې کوم دینه په کلام سره متعدی شي دغه بیا هدایت بالواسطه ده دا بیا ده دا د اهل سنت والجماعت مذهب هو څه څه والله يهدي الى صراط مستقيم دلته کوم هدایت مراد ده هدایت اراءة الطريق والله يهدي ان هذا القران يهدي للذي هي اقوم دلته سلام سره متعدی شوه دي دلته اراءة الطريق ته سره چې په بلواسطه متعدی شي نو الته کې سره الته کې معنا اراءت ته چې بالذات متعدی شي الته معنا سره ایصال الى المطلوب ده دا معنا دا چا کړی دا اهل سنت والجماعت کړی او معتزله وی مطلقاً هدایت په معنا د څه سره ده د ایصال الى المطلوب سره ده نو معتزله غلط دي او اهل سنت والجماعت سره دا صحیح خیال کړه نو هدایت دلته کې هدایت بالذات مراد ده چې هغه ایصال الى المطلوب و هدایت څو قسمه ده هدایت څه په درې قسمه ده یو هدایت عامه ده بل هدایت خاصه ده او بل هدایت اخص ده هدایت عامه کمی ته وای هدایت عامه د تمام مخلوق ته هدایت کول دا هدایت عامه خاص مخلوق ته هدایت کول لکه حیوانات ته
دا هدایت خاصه ده اخص مخلوق ته هدایت کول دا هدایت څه ده اخص ده تمام عام مخلوق ته هدایت کول دا هدایت عامه ده خیال کرا لکه دا د کوم ځای نه ثابت دي خیال کرا دې دغه ته دې اسمانونو ته الله هدایت کړی دی دې نور سپوږمۍ ته هدایت کړی دی دې هواګانو ته هدایت کړی دی دې اوبو ته هدایت کړی دی دې اور ته هدایت کړی دی دا هدایت عامه ده دا هدایت عامه کوش وکړه خاورې ته هدایت کړی دی اورېکه چې ته پسته شه نرمه شه چې دا طالبانو سره بستره نه کنه چې دې د باندې خوبونه کوي مکه ته هدایت کړي چې ته نرمه شه خیال کې را لګ او وګو ته هدایت کړي دي اورې کنه چې ته ورشه او دا څنګه څنګه نه سکا دا چیراب کا ورته هدایت کړي دي چې دا ظالم او سرکشه سکا دا وڅې ده کوشش وکړه دا ټول اته وجنا شاعر وی کنه آبو خاک و بادو آبو خورشید و فلک سرکارند خاک و بادو خاک و بادو فلک و خاک و بادو شمس و خورشید خاک و بادو آبو خورشید و فلک سرکارند تاسونانی بکفاری و بغفلت نخوری ابرو بادو ماهو خورشید فلک در کارند ابرو بادو ماهو خورشید دا وریځ او دا نور او سپوږمۍ او دا اسمان در کارند دا ستا په خدمت کې مشغول دي دې ته الله هدایت کړي چې خلاف نه کوي نور ته حکم کړي چې په دغه ټیم پر راځي په دغه په پناه کېږي سپوږمۍ ته حکم کړي په دغه ټیم پر راځي په دغه په پناه کېږي او دې وریځ ته حکم کړی دی چې ورشه او پلان کې ځای کې اوبر او روا او پلان کې ځمکه ته سیراب کا او اسمان ته حکم کړی دی کلن فی فلکن یسبحون دا عرش پورې په دې اسمان کې چې کوم نه لامبو وشي او وی تاسو نانی به کفاری او به غفلت نه خوري ګوره دا ټول د الله تعالی محکوم دي دا الله په هدایت باندې روان دي خیال کوئ چې ډوډۍ ته په غفلت کې ونه خوري بلکې د هرې ډوډۍ سره بسم الله وایا او د تیرولو سره یې څه وایا الحمدلله وایا د خوړلو سره بسم الله وایا او د تیرولو سره الحمدلله وایا ځکه چې اسمان ستا په خدمت کې لګیا دی ځمکه لګیا ده دا هواګان یا بادونه ستا په خدمت کې لګیا دي ته د الله تعالی څوکه شکر او نو دا هدایت عامه ده چې د ټول کائناتو ته هدایت شوه یو هدایت خاصه ده لکه د حیواناتو هدایت قرآن پاک کې راځي کنه والذي قدر فهدى الله تعالی تقدیر وکړو الله تقدیر وکړو چې د دې غوا په بچی کېږي او بچی وشو فهدا نبی او تعالی رسول دغه مور دا دغه غلام دا ورمنډه چې کم نه نسخه ورمنډه کې او په خپل مور باندې په پردي په بل تابع باندې نه ورځي په خپل مور باندې ورځي او دا سکولي ویلې دي په خېټه کې دا سکول ویلې دي چې په دغه کې دنه یو چینه ده هغه چینه ته علم شه نه مور بشي ولان ته شي ولان ته سر لاندې دا تعلیم ته چا کړی دی دا چې کوم نه واقع الله په کوم ځای کې دا غوا شریفي چې کوم نه په خېټه کې سکولو هلته ویلې دي ورته والذي قدر فهدى الله غدا چې تقدیر کو بچي په خېټه کې پیدا کو فهدى نبي ورته په د فرض سره دي طالبان چې کوي د فرض ترتیب مع الوصل راځي فورا وته چې کومه راهنمایي په دې خېټه کې وکړه
چې ته به ګورې ستا د خوراک انتظام شوی دی د مخکې نه طالب لا چې مدرسې ته تللی نه د ډوډۍ انتظام ولا د مخکې نه شوی پوه شوې که او د چای انتظام ولا د مخکې نه شوي خیال کې راغله دا والذي قدر فهدى تقدیر یې وکړو ګوره د اګو نه چې کوم دی نه بچی راوځي د اګو نه څه راوځي بچی راوځي و دا اګۍ چې کوم دی نه دا بچی ته نه څنګه راوځي دا دې مور ته یې خدای هدایت کړی چې ورشه او د اګۍ دغه طرف وخه دا طرف یې مه وخه دغه طرف کې سر دی که نه هغه د سر طرف وله ووخه پوه شوې که نه دا چرګوړې به راوځي دغه لار ورته چا ښودلې ده او بیا دا چرګوړې چې کله را پیدا شو خیال کې راغله که چرګوړې زر د مور چې کوم دی د چترۍ د لاندې شي او پې وزرې را خورېږي او دی د چترۍ د لاندې شي چې د باران نه محفوظ وي د هوا نه محفوظ وي دا سبق ورته چا وښودلی دی دې چرګوړي ته په دې هګۍ کې دننه دا سبق یې زده کړی دی والذي قدر فهدى دې ته هدایت څه ویلی شي هدایت خاصه ویلی شي یو هدایت اخص دی هدایت اخص دی اهدنا الصراط المستقیم یا خدایا هغه خاص هدایت مونږ ته وکړي چې په هغې سره مونږ تا ته در ورسېږو په هغې سره مونږ جنتونو ته ورسېږو په هغې سره د الله نعمتونو ته ورسېږو هغه اخص هدایت مونږ ته وکړي خیال کې راغله واولئک هم المهتدون په صورت وروسته را روان دی که نه واولئک هم المهتدون دا منافقان هدایت والا نه دي مؤمنان څه دي دا هدایت نو د هدایت درې معنی شو عام او خاص او څه اخص پوه شوې خدای مونږ ته د څه وښی صراط مستقیم را اوس صراط څه ته وایي دا فرق زده کوي یو طریق دی سبیل دی او شارع دی وړې لارې عامې لارې ته طریق غټې لارې ته څه وایي شارع شارع و منهاج يأتين من كل فج عميق فج وتنفج فج شارع منهاج غټ لارې ته ویل شي جاده کوتاه جاده پیما یہ کارواں ہمارا دغه وایي که نه اقبال صاحب توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نامو نشان ہمارا خیال کرا لگا دغه د جاده ورته ومې غټې لارې کوشش دنیا کے خود قدوں میں پہلا یہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا کوشش یې که نه نو دا جاده چې دی نو دا غټې لارې ته ویلی شي او نجاده منهاج شارع فج او بل مور په عربۍ کې مور هم غټې لارې ته وایي مور معبدي هغې کې وایي که نه سبع معلقات خیال کې را او صراط څه ته وایي صراط دا یو ډېره خاصې لارې ته وایي د صراط حافظ ابن قیم رحمت الله علیه وایي چې د صراط په معنا کې 5 صفتونه دي هله به صراط ورته ویلی شي چې 5 صفتونه پکې موجود یو دا ده صراط هغې لارې ته وایي چې چي دی دا ځینې لارې کږي ومنها وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر کږي لارې نو صراط هغه لارې ته وایي چې هغه صحیح شي دی یو صفت یې دا بل صفت د صراط دا دی چې هغه موصل الى المقصود دی چې هغې باندې ته مقصود ته یو دا ده چې چي دی او بل دا دی چې موصل الى المقصود لکه د ملنګ دغه ورته وایي چې ملنګ خر ملنګ
د سر ملنګ لار چې ده نو دا څه ده دا دغه ده موصل الی المقصود هم ده او څه ده سیده هم ده ورپسې او دریم صفت یې دا دی چې هغه قریب وي نږدې وي ځینې لار په 10 میله کې سړی مقصد ته رسوي او ځینې په 15 کې رسوي دا چې کوم دی نو صراط هغه دی چې نږدې وي دا یې دریم صفت څلورم صفت دا دی چې هغه وسیع وي ځینې ډېره تنګه لار وي او سړی پکې نښلي رانښلي نو صراط هغه لارې ته وي چې هغه صحیح پراخه لار پراخه ده د پل صراط لار پراخه ده که نه ده دومره پراخه ده چې 1500 کاله مزل کېږي ځینې خلک وایي دا د تورې نه تېره ده او د دیغ نه تېره ده او د ویښته نه نری ده دا چا وایي دا چا لیدلې ده پوه شو پې 1500 لاره 1500 کاله پلنه ده پوه شو پې که دومره مزل پې کېږي دغه صراط مستقیم چې هم سیده ده او هم څه ده هم پراخه ده هم قریبه ده سیده او په جنت ته رسېږي او پنځم صفت یې دا دی چې د هغې نه ماشوا بله موصله لار نه وي رسوونکې لار بله نه وي هم دقه رسوونکې لار نو پنځم صفت پکې دا دی چې د دې نه بغیر بله لار نه وي دا پنځه صراط مستقیم کې څه ته ویلی شي صراط مستقیم حافظ ابن قیم صاحب وایي چې په دې کې پنځه صفتونه یو دا ده چې چي دی بله دا ده چې موصل الی المطلوب وي درېیمه دا ده چې قریبه وي او څلورمه دا چې وسیعه وي او پنځمه دا چې د دې په مقابله کې بله لار یا الله مونږ ته څه وښیې مونږ ته صراط مستقیم وښیې سیده لار راښیې و دغه سیده لار دا څه ده دغه سیده لار دا خیال کې راغله دا د بزرګانو لار اوس ګوره داسې الله تعالی داسې ونه وي د صراط الذین انعمت علیهم په ځای باندې صراط الکتاب ونه وي چې مونږ ته د قرآن پاک لار وښیې مونږ ته د کتاب الله لار وښیې دا یې ونه وي دې نه معلومه شوله چې په قرآن باندې یوازې په قرآن باندې بې د رجال الله نه هدایت نه حاصلېږي هدایت به په څه حاصلېږي په رجال الله باندې به حاصلېږي دا په یوازې په کتاب الله باندې نه حاصلېږي پوه شوې که د دې وجه نه صراط القرآن یې ونه وي صراط الکتاب یې ونه وي صراط الدین یې ونه وي صراط الاسلام یې ونه وي صراط نبی یې ونه وي بلکې څه یې وي صراط الذین انعمت علیهم داسې ټکې وي چې په هغې کې انبیا هم راغله په هغې کې اولیاء هم راغله په هغې کې صدیقین هم راغله په هغې کې صالحین هم راغله تفصیل وروسته په بل آیات سره شوی دی د صراط مستقیم تفسیر د انعمت علیهم تفسیر په آیات سره شوی خیال کې راغله نو په صراط الذین کې په دې کې دې خبرې ته اشاره شوله چې ګورې صراط مستقیم دا حسي لار نه ده دا چې کومه خلق په سړکونو باندې دي د صراط مستقیم نه مراد دلته سړک نه دی لار نه ده بلکې څه دی طریقه عادت اخلاق اعمال دا د چا دي د نیکانو خلق صراط مستقیم څه شی دی طریقه او عادت او اخلاق د چا د نیکانو خلقو دا صراط مستقیم خیال کې راغله صراط الذین انعمت علیهم یا الله مونږ ته لار د هغه خلقو وښیې چې تا په احسان کړه دې نه معلومه شوله چې هدایت به په څه حاصلېږي په رجال الله باندې به هدایت حاصلېږي هدایت صرف په کتاب باندې نه حاصلېږي صرف په کتاب باندې د قرآن پاک ترجمې زده کړه
لیکن د کتاب نه ځکه د تفسیر نه ځکه په دې سره هدایت نه حاصل. هدایت په کله حاصلېږي چې ته عملی نقشه د چا وایي کتاب خو د عملی نقشه نه شي ښودلی. کتاب تا ته عملی نقشه نه شي ښودلی. عملی نقشه به تا ته څوک ښایي؟ رجال الله به درته ښایي. د دې وجه نه خو الله تعالی پیغمبران علیهم السلام راولېږلو. کینې تاسې تورات او انجیل به ځمکې ته رالېږلي وو، بغیر د پیغمبرانو نه به ځمکې ته راغورځولي وو چې مولیانو بس دا زده کوئ او په دې باندې څه کوئ، په دې باندې عمل درآمد کوئ. نو ستا به ځان نه مذهب و، زما به ځان نه مذهب و، د ده به ځان نه مذهب و، د ده به ځان نه مذهب. کتاب به یو او مذهبونه به لا تعدو ولا تحصا جوړېدل. خو څه الله تعالی رجال راولېږه د کتاب د پوهې دپاره. رجال څوک دي؟ هغه انبیاء علیهم السلام، صدیقین، شهدا او صالحین. خیال کې راغله. دا ځینې خلک وایي چې بس خو تفسیر چې کوم نه د کتاب نه ځکه دقه د لفظ استاد په دې کې ساجه دا د ګمراهۍ خبره. خیال کې راغله. هم دغه خلک ګمراه شي بیا د ځان نه اجتهادات کوي بغیر د استعداد نه. استعداد د اجتهاد په کې نه یو اجتهادات لکه بل اول ورځ بل پیش کړی دی په دې دغه کې بل پیش کړی دی په دې اسمبلی چې مناسب شرح سود دا د جایز کړلی شي او غیر مناسب شرح سود د څه شي هغه د حرام شي. دې باندې پوهېږئ. دې معنا دا ده چې لکه ځینې زنا د جایز شي او ځینې د څه شي ځینې د حرام شي. ځینې سود د جایز شي او ځینې سود د څه شي هغه د حرام شي. ځینې شراب د جایز شي او ځینې شراب د څه شي هغه د دې مطالعې نه بیا دا فسادات او دا ګمراهي ته نه بیا پیدا کېږي. خو بیا په اسمبلی کې دا غلط بیلونه پیش کوي د مسلمانانو زړونه پې زخمي کوي. خیال کې راغله که نه چې هلکه دا سود الله تعالی خو فرمایي حل الله البیع وحرم الربا. د ربا ټول انواع الله تعالی حرام کړي دي. که هغه سود مفرد دی او که سود څه دی مرکب دی. او داسې د شرابو ټول انواع الله تعالی حرام کړي دي. فإنها رجس دا پاک ته رجس ویلی دی. جن دغه ورته ویلی دی، غلاظت ورته ویلی دی، پلیتي ورته ویلی ده. دوی وایي یاره ځینې شراب دی جایز شي او ځینې شراب دی څه شي ناجایز شي. هلکه چې د خمر اطلاق پې کېږي دغه څه دی حرام. چې د سود اطلاق پې کېږي که هغه مفرد دی که هغه مرکب دی دا څه دی حرام دی. که هغه شرح مناسبه ده که شرح غیر مناسبه ده هغه څه ده حرامه ده. د مناسبه معنا دا دی چې لکه 5% سود دی جایز شي یا 10% سود دی جایز شي خو که چېرې 20% هغه دی حرام شي. دا تقسیم دا شریعت مالک ګورې چې صحیح کړ. د شریعت شارع صحیح چې ته شریعت جایز کې او ناجایز کې. خیال کې راغله. ته خو د شارع اعظم دعوه دې وکړله حالانکه شارع اعظم څوک دی؟ الله دی. شارع اعظم الله دی. خیال کې راغله. او دا هغه د الله خلیفه هغه څه دی نبي د زمانې دی په زمانه کې. خیال کې راغله. نو دې پورې ذکر کوو چې د کتابي مولا چې د استاد نه زده کړي د خپلو چې کوم دغه نه زده کړي د خپلو مرشدینو نه اخلاق نه زده کړي د خپلو معلمینو نه علوم نه زده کړي او د ذاتي چې کوم دی نفسي خپل اجتهاد وي د هغې بیا دغه انجام وي چې ځینې څیزونو ته به څه وایي حلال وایي او ځینې ته به حرام وایي. او دغه کار دی چې اتخذوا احبارهم اتخذوا احبارهم رهبانا. دا یهودو دا طریقه وه چې هغوی به خپل علما هغوی به یې چې کوم دی نو د هغه د هغوی نه به اطاعت او د هغوی تقلید به یې کوو او هغوی به ورته حرام حلال ګرځوله
او حلال به وتاسو حرام ګرځول دا کار د يهوديان دا کار د چاو دا د يهوديان وسم په دې زمانہ کې کدا چې څوک کوي چې شراب یا سود یا چې کوم نه زنا پدې کې اقسام جوړي او پدې کې مناسب او غیر مناسب جوړي دا د يهودو کار دی چا کار دی دا د يهودو الله دې دې فتنې نه موږ ټول مسلمانان نه فرمایي صراط الذين لار داغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړي پاغي باندې وستا د دې حدیث مبارک کې راځي ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بهما لن تضلوا من بعدي کتاب الله وعترتي اے دما امتا ما تاسو ته دوه شیونه پریخي که تاسو د دې باندې عمل وکړو او د دې تقلید او د دې انقیاد وکړو تاسو په بیلار نشئ هغه دوه شیونه څه دي خیال کراله هغه کتاب الله وعترتي یو کتاب الله دې او بل زما څه دې زما اهل بیت خیال کراله کتاب الله چې کوم د دې تمسک او د دې باندې تاسو د دې تقلید وکړئ او بل زما د عترت او زما چې کوم د خاندان مراد نه اصحاب کرام دي تاسو د دې انقیاد وکړئ د دې اتباع وکړئ تاسو په گمراه نشئ د دې نه معلومه شوله چې انعمت علیهم مراد څوک دي د دې نه مراد چې کوم دی نو هغه اولیاء صالحات او بل مخکې مونږ ذکر کړل چې شپږ طریقې د څه دي د تفسیر دي یو باغی کې څو هغه تفسیر بالقرآن تفسیر القرآن بالقرآن دی هغه د آیات کریمه دي چې اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا منعم علیهم څوک دي سلور قسمه چې کوم دي نو هغه بزرگان دي چې هغه انبیاء علیهم السلام دي صدیقین دي چې د دین د خبرې تصدیق کوي او شهدا د امت دي او بل سری صالحین او متقیان چې کوم دي د امت دي غیر المغضوب علیهم دا استثناء شو چې منعم علیهم دا هغه خلک دي چې دا مغایر دي د سره د مغضوب علیهم او د ضالین مغضوب علیهم څوک دي حدیث کې راځي یو صحابي تاسو کو یا رسول الله دا مغضوب علیهم او ضالین دا څوک دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړ ودا يهوديان او فرنګيان خیال کراله خو دې باندې یو سوچ وکړي چې مغضوب علیهم دا يهوديان او ضالین چې دي دا نصارا دې مغضوب علیهم کې پدا چې غي په مفعول سره ذکر کړي او د ضالین چې غي په اسم فاعل سره ذکر کړي د دې څه چې کوم دی نو راز دا دی چې مغضوب علیهم په صيغه د مفعول سره ذکر چې په دې باندې عذاب دنیا کې راغلی عذاب دې په دنیا کې راغلی غضب الله علیهم ولعنهم خیال کراله په دې باندې الله تعالی خپل غضب نازل کړی دی په يهوديان نزدکا په صيغه د مفعول سره ذکر او پیرانګیان په صيغه د فاعل سره ذکر شو ذکر دی باندې لا دنیوي عذاب نه ده بلکې تر قیامت پورې پیشنګوئی شوی ده چې پیرانګیان به د عذاب نه بچي د عذاب عام نه به پیرانګیان صحیح بچي يهوديان عذاب شوی دي په عذاب عام سره لکه څنګه چې بني اسرائیل چې کوم دي نو هغه په مختلفو عذابونو باندې هغه عذاب شوی خیال کړه مغضوب علیهم مراد هغه پیرانګیان دي او د ضالین مراد هغه يهوديان دي خیال کړه دا د
د منعم علیهم چې هغه بشاره پای کې ذکر د بشارت دی او د مغضوب علیهم او ضالین په دې کې ذکر د تخویف دی دا هغه دویم او دریم دا څلورم او دریم او څلورم خلاصې د قرآن پاک ته چې کوم دی نو په دې کې اشاره ده دا د مختصر تشریح د دې سورته فاتحه وشو ان شاء الله تعالی بیا به سورته بقره شروع کوو الله په منظور خیر باقي تفصیل لاغې سره به موږ کوم دین چې الله په منظور دا مختصر وکوي موږ مولانا شاه منصور رحمت الله علیه په یو هفته کې دا سورته فاتحه وایي او هغه به ډېر کم ویله بله وجه دا وه چې د طالبان به راتلله صبره ده او نو هغه به ورته انتظار او کله به یې راته تسلي راکړله چې ملګرو ګاډی به تېزو اوس پسنجر دی پوه شوې که نه اوس به داسې دمه روان نو په دې شکل باندې به دا لږ به وایي شو او مونږ څه کار په ناوخته کې شروع کړې ده نو لږ غونډه کې ډېر به انشاءالله تعالی وایو چې خپل ټایم ته چې کوم دی نو ختم شي انشاءالله تعالی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله كريم حاضرين طول من برحمة أوليدون كطول من برحمة الله کریم د خپل قرآن پاک فهم علم او سمجھ راته خدای سینې کې واچوي او الله کریمه د عمل کولو کامل توفیق را نصیب کړي یا الله صحت او عافیت او عفو یا الله دا زموږ نصیبه کړي خدای کریم استعداد او قابلیت یا الله چې دا ستا د طرف نه نعمت دی دا زموږ د ټولو نصیبه کړي او بیا یا الله تعالی موږ ته د خپل کلام پاک د اورېدلو د ویلو او د عمل کولو توفیق کامله را نصیب کړي څومره چې زمونږ میندې خویندې دي خدایه هغوی له چې کوم دی الله په دې اورېدلو ډېره خیر او ډېره نفع او فایده نصیب کړي او یا الله د ظاهري باطني شرورو نه موږ ټول محفوظ کړي یا الله زموږ اهل حکومت صالحین کې متقیان کې د دین خادمان کې یا الله د اشرار او د شر نه موږ ټول محفوظ کې خدای کریمه زموږ د ایمان او د دین قوت نصیب کې دینی مدارس دینی خانقاهونه دینی مرکزونه جماعتونه یا الله دا ټول آباد ولري یا الله په دې کې صلحاء اتقیا علما حفاظ خدام د دین پیدا کې او یا الله کریم دا شرار او شر نه موږ ټول محفوظ کې الله په کفارو باندې خپل شر واپس کې مسلمانان د هغې د شرورو او د فتنو نه خپل فضل کامل سره بچ کې الله زموږ په دې حکومت په مشرانو کې کم د دین سره وابه تعلق نشته خدای ته د دین سره تعلق او محبت پیدا کړي د دین سره وابسته کې او یا الله کریم چې کوم دی اعلی کار د کفارو دی خدای پاکه دی باغی باندې غالب کی او دا غي د شرورنا دا غي د فتننا د مکرونو نه الله کریم ټول مسلمانان بچ کی د حرمت سید الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب